په جامعه مدینه العلوم نوي کلي کې به په 28 فروری د اتوار په ورځ سحر د 8 بجو نه 10 ختم بخاري شریفي او دا د ټول باجوړ لپاره سعادت دی. باجوړ محمد جنسي لاندې دیر بره دیر ټولو کې دا اوله مدرسه ده چې الحمدلله دوره حدیث پکې شروع شوې ده او د ټولو نه زیات طلبه به هم دلته وو. د هغې نه ماسوا د مدینة العلوم خصوصیت دا دی چې زه به دا ووایم چې دا داسې مدرسه ده چې په دې د خاص مسلک د خاص تنظیم لیبل نشته دی او دا د ټولو مشترکه او د ټول مسلمانانو او د ټولو تنظیمونو یو داسې مدرسه ده چې د ټولو د راجمع کېدلو یو ځای دی. سږ کال الحمدلله 26 کسه په دوره حدیث کې دي هلکان او 20 بنات هغه به فارغېږي او دا د دې علاقې دپاره یو لوی اعزاز دی. د پاکستان چې څومره مشران دي دې مدرسې ته ټولو تشریف راوړی دی. د شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب، مفتی اعظم رفیع عثماني صاحب، شیخ حسن جان رحمه الله شهید، شیخ محمد ادریس صاحب، مولانا حبیب الله صاحب، مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، مولانا انوار الله صاحب حقانی نائب وفاق المدارس، مغفور الله بابا، شیخ یار باچا صاحب زمونږ د باجوړ، دارنګې چې څومره لوی مشران دي ټولو دلته تشریف راوړی دی. سږ کال به انشاءالله العزیز د دارالعلوم کراچۍ استاد حدیث مولانا افتخار احمد اعظمي صاحب او مولانا زکریا اقبال صاحب هغوی تشریف راوړي او د هغې سره به الحمدلله زموږ د باجوړ دواړه ګلونه او دواړه مشران شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار صاحب او شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد صادق صاحب هغوی به انشاءالله راځي. ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې د ثواب په نیت باندې او خصوصا د طلباو حوصله افزایي به وشي او دا به موږ ثابت کړو چې انشاءالله باجوړ موږ متفق یو، موږ متحد یو، په موږ کې افتراق نشته دی، موږ یو مسلمانان یو، یو کلمې والا یو او یو د دین نسبت لرونکي یو. ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې په دې پروګرام کې د الله د رضا لپاره شرکت وکړي.